اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاستما داود السنت وی پچاراندام کی اتل سیزون سنت تھی او مستحب چی دی ما تاستوی پاتل سو کی آخرانی سالور بعض علماء دی تا مستحب ویلی تھی. اغا سالورو کی یو ترتیب دے دویم نمبر خی طرف بانی شروع کول، دریم نمبر لاسونه چې وینځي نو د سرونو د طرف نه د ګوتو د سرونو د طرف نه، او سلورم نمبر مسا کول خدا مسا مخکینی طرف باندې خاص کول. بعض علماء د ترتیب په ځای باندې د 60 مسا وای نو سلور سیزونه په اودس کې مستحب دي. یو پخی طرف باندې شروع کول، بل چلاسونه سوک وینځي یا خپې وینځي د ګوتو د طرف نه وینځل، دریم نمبر د سر مسا مخ کی طرف نه، او سلورم نمبر د 60 مسا. ما تاوستوی یو دا 60 شا طرف ته ده دا نه، یو دا مړی د دام نه د دې غوګونو په اندازه باندې ښکته د لاس درې ګوتې براوالی په دې به مسک نو فرض مشو او سنت مشو او مستحبم. اوس په اودس کې آداب دي، آدابم تقریبا مستحب توي مستحب ته نږدې دي. نو دا اودس سورلس آداب دي، چاراندام کې سورلس آداب دي، د دې خیال ساتل پکار دي. پہلا نمبر چې څوک چاراندام کوي اوچت زیبانی بکینی، ولی که حقیقت کینی او دې چاراندام کوي خوبو په درازي نو اوچت زیبانی بکینی نو بحقیقت زی. دیم نمبر په چاراندام کې قبله ته مخ کول دا مستحب دی. دریم نمبر د بل چانه امداد نه غختل، دا امداد غختل د بل ندری قسمه دی خان. یو دا چبل تاوے لوٹا راڑا کا مشینو لگاوا، یو دیتا امداد وای. دویم نمبر امداد دیتا وای چی چاہتا اوبو وراچ او سڑے چاراندام کئی او تا ویلک اوبو برتزواچو. دریم نمبر امداد دیتا وای چې لاسونه او خپې او مخم ولا مګي
پخپور ته وبما چې خو هغه مګي هم. دا درې قسمه امداد دی په چار اندام کې. نو دا دریم قسم مکروه دی چې ضرورت نه وي. بیمار نه دی سړی، تکلیف ورته نشته او ته ورته خپې مینځي او مګیم ورته نو څه ضرورت، نو دا مکروه دی. دا مخکینی دو امدادونه، یو سړی چار اندام کوي لوټه ورته ډکه یا ورته اوبه اچي، نو داسې امداد کول د بل سره مستحب دي. خو چې څوک چار اندام کوي نو دی به مطالبه نه کوي. د چار اندام په آدابو کې دا ده چې ته به د چانه د امداد مطالبه نه کوې. ورشه لوټه کې راته اوبه واچوه، مشینو لګوه، اوبه ګرمې کا. ولې ته چار اندام ځان نه کې؟ عبادت خو ستا خپل دی. نو دا به په شوق کې او په خپله به یې راغلی. ان که چا د سره امداد کو نو بیا خیر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې را پاسېدلو تهجد ته. د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د تر مبارک زوی دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اے وړو کې معصوم دی. د لوټه راډکه کړو حضور ته. کمزه کې چې حضور علیہ السلام او دس ماتو بهار ورته کې لنډه دا عمر بقاو کړ بیا ورته دا حدیث په ما کې بیا خپل اسرار او علوم دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چروته نو لوټه پرتا. حضور فرمایل دا لوټه چار اډه کړه. نو بی بی مبارک ورته فرمایل چې عبد الله، نبی علیہ السلام ځان تراجح کو پساره ورته لاس راخ. حضور فرمایل یا الله د ته په دین کې پوها ورکاو، د قرآن کریم علم ورک. نو عبدالله ابن عباس حضور دعا وا. نو زبردست عالم دی او رئیس المفسرین ورته وای حبر هذه الامه، د دې امت لوی عالم. نو چې یو سړی چار اندام کوي نو کته سره امداد کوي نو خیر دی، ثواب خبره ده. خو هغه به مطالبه نه کوي یا ته ورته اوبه اچې نو خبره ده، تا ته به په ثواب ملاویږي. خو که هغه درته وایي چې ما ته اوبه راواچو نو خبره نه ده، عبادت خو ځان نه کوي. نو د چار اندام په آدابو کې دریم نمبر ادب دا دی چې د بل چانه به امداد نه غواړي. که څوک د سره کوي خیر دی، خو دا دریم نمبر امداد ګورې مکروه دی چې لاس او خپې درته مږي. که هغه تا نه مطالبه هم نه کوي نو ته به ورته لاس او خپې نه مږي. که بیمار بیا خو جدا خبر. څلورم نمبر ادب دا دی چې څوک چار اندام کوي نو چار اندام کې به د دنیا خبرې نه کوي. نو چار اندام خپل دعاګانې درته وایم. پنځم نمبر آداب دا دی چې زړه کې به نیت کوي او په خوله به هم وایي. د حضور علیہ السلام زمانہ کې د خلکو زړونه پاکو، نو زړه کې به خبره تیر کړه او مضبوطه وه. مونږ او تاسو خو ذهنونه برابر نه دي، نو ښه خبره دا ده چې زړه کې نیت وکړې او په خوله مو وایې چې زه چار اندام کوم. شپږم نمبر ادب دا دی چې کومې دعاګانې د هر اندام د انځلو د پاره منقولې دي هغه به وایې. نو تاسو ته که خیالم کړی ما یو ځل ویلیم، نو اوس یې درته بیا وایم. نو سنت طریقه دا ده ښه، کله چار اندام کوئ نو درود شریف به ووایئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نو بیا بنیتو کې نویت ان اتوضع لرفع الحدث ولاستباحة الصلاة، زنیت کوم د دې لپاره چې چارندام کم او بیا د سیلری کم او مونږ را ترواش. یا پښتو کې وایي د پاکوالی نیت کوم د مونږ د پاره. نو بیا به درود شریف وې، نو بیا به بسم الله وې، بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام. حدیثو کې دا دعا راغله، کدا نه درځي بیا عام بسم الله وې. نو چې بسم الله دی وې نو بیا به درود شریف وې. نو بیا خو بلا سونه وینځي دی مړوندونه پوره. نو بیا به دعا وې، اللهم انی اسألک الیمن والبرکۃ واعوذ بک من الشم والهلاک. یا الله زتانه د خیوالی او د برکت سوال کوم او زه پناه غواړم د بی برکتین او د هلاکت نه. پښتو وای. نو بیا به درود شریف وې، نو خوله کې به اوبه واچ، نو دا دعا به وې، اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا الله ما سره امداد وکا په ذکر ستا باندې، په شکر ستا باندې او په خیسته عبادت کولو باندې. نو بیا به درود شریف وې، نو بیا به پوزه کې اوبه واچې او دا دعا به وې، اللهم ارحنی رائحة الجنة ولا ترحنی رائحة النار. یا الله ما ته د جنت بوی را بوی کې او د جهنم د بوی نه مې وساتي. نو بیا به درود شریف وې، نو بیا به مخ وینځي او مخ کې به دا دعا وې، اللهم بيض وجهي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. یا الله زما مخ اوپړه او روخانه کې او سپینه کې پاغه ورځ چې د بازو خلکو مخونه روخانه یو د بازو تور وي. نو بیا به درود شریف وې، نو بیا به خیمټ وینځي او دا دعا به وې، اللهم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. یا الله ما ته کتاب عمل نامه په خلاص راکا او آسان حساب را سره وک. نو بیا به درود شریف وې او بیا به د ګس لاس به وینځي او دا دعا به وې، اللهم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشمالی ومن وراء ظهری. خدای زتانه پناه غواړم چې تمال زما عمل نامه په ګس لاس راکې یا د شان اخوا. نو بیا به درود شریف وې، نو د سر مسه بکې، نو دا به وې، اللهم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. یا الله ما د عرش معلا د سور لاندې ودراوه، باغه ورځ چې بل سورې نه ما سوا ستا د عرش د سوري نه. نو بیا به درود شریف وې او بیا به د غوږونو مسکینو دا دعا به وې، اللهم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار. یا زما ربا چې کله نیکان خلق جنت ته بوزي او د جنت ته طرف نه ورته आवाज ملاويږي نو هغه आवाज ماتم ووروا. څومره خسته دعا. نو بیا به د 60 مسکه نو درود شریف به وې او دا دعا به وې، اللهم فك رقبتي عن النار واعوذ بك من السلاسل والاغلال. یا الله زما 60 د جهنم نخلاص کا او پناه غواړم لتانا
د هغه زنځیرونو نه او د توقونو نه چې کافرانو ته غاړه کېچ. نو بیا به درود شریف وې او خیخ په به وینځي او دا دعا به وې اللهم ثبت قدمی علی صراطک المستقیم. یا الله زما خپې ستا په نیغه لاره مضبوطی کا. نو بیا به درود شریف وې او ګس خپه به وینځي او دا دعا به وې اللهم انی اعوذ بک ان تزل قدمی یوم تزل اقدام المنافقین فی النار. یا الله زما زتانه پناه غواړم د دینه چې زما قدمونه اوخوي باغه ورس تزل چې خویږي اقدام المنافقین فی النار قدمونه د منافقانو په ور. نو چې ګس خپه دې مو وینځله نو بیا به درود شریف وې او بیا به لږي اوبه راوالی یو چونګ او په ولاړه به اوس کې. نو ما تاسو ته ویلو زمونږ شریعت کې به اوبه سړی په ناست څکي په ولاړه اوبه څکل مکروه دي خو 3 قسمه اوبه داسې دي چې دا په ولاړه سنت دي. ګورئ نمبر 1 چې کله چاراندام وکئ او کمی اوبه د چاراندام نه پس کئ نو دا په ولاړ. نمبر 2 د زمزم اوبه او نمبر 3 کمی اوبه چې دوایی پس اسکئ ګولۍ خورئ شربت خورئ او تاسو ورپسې اوبه خلک سکي کنه نو دا به په ولاړ اسکي. ځکه چې دا دوایی چې د بطیء الهضم ده نو دا زر هضمیږي نه. نو ته چې ودرېږي او په تیزۍ پې د اوبه ورشي نو بیا د معده نه خراب. نو دا لږ چونګ اوبه به راوالې وبسکي دا دعا به ووې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین واجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا الله ما د هغه خلکو نه وګرځوه چې د ګناه نه توبه ویسته ده او یا الله ما د هغه خلکو نه وګرځوه چې هغه پاک خلک دي او یا الله ما د هغه خلکو نه وګرځوه چې ستا بندگان دي او تا ته ډېر محبوب دي او هغه خلک چې دنیا کې په یره نشته او د آخرت غم هم پې نشته. نو بیا به صورت قدر وې انا انزلناه فی لیلة القدر تر اخره پورې. بیا به 3 کرته صورت کوثر وې انا اعطیناک الکوثر. دا مسواک ګوته به داسې نیولي اسمان طرف ته به بیا به دا دعا وې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو بیا که مکروه وخت نو بیا به د چاراندام نه رستو 2 رکعات تحیت الوضو کې دا د دې چاراندام شکرانه ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جنت ته تللی او د معراج په شپه نو حضور جنت کې ګرځېده او د حضرت بلال صاحب د خپو کشار یې واورېده. نو چې واپس راغی حضور ورته بلاله دا ته کوم یو عمل کې ستا د خپو کشار ما جنت کې واورېده. وی قربان والله که اس عمل لرم خو یو عمل لا کې دی زه چې چرتم چارندام وکم نو 2 رکعاته مونځ کوم نو د هغه 2 رکعاتو د خاطره الله زما دومره مرتبه اوچته کړې ده چې ستا کشار په جنت کې واوري. نو ګورئ که نه دا د اودس آداب دي او یو کتاب کې مې دام لیدلی دي د هر اندام د انزلو یا د مسکولو سره به درود شریف هم وی او یو کرته به بسم الله هم وی نو بسم الله به هم وی درود شریف به هم وی او دغه معصور دعا به هم وی. نو چې داسې 4 اندام مونږ او تاسو وکړو نو په دې کم از کم 10 منټه لګي بره نو چې داسې 4 اندامو کې او د 4 اندام نه را روان شي زړه به دې خوشحاله اوس په داسې 4 اندام موس کوه بدل وی که نه وکړئ تجربه
دا چاراندام باندې موس کوا چې د چاراندام نه را رواني کې زړه کې به خوشحالي پیدا وي نو چې بیا ته موس کې نو بیا به څومره مزه یې پکې او موږ تاسو خو چاراندام باندې تاسو خو خلک خو ډېر خلک خبرې کوي که نه کوي په چاراندام نو خبرې کول مکروه دي نو دعاګانې مرانه یېري او ذکر او درود شریف نو اکثر خلک چې بار وګرځېږي که نه سفر باندې وځي نو اکثر خلک بیا د چاراندام کې خبرې کوي نو تاسو ته بیا ځان ښه ښکاره شي موږ تاسو خو نه کوو که نه خو بار خلک یې کوي دا آیات نو دا شپږم نمبر وم نمبر د هر اندام د انزلو سره بسم الله وی وردا د ذکر کړی او اتم نمبر کچا ګوته داخلول په سرو د غوږونو کې داسي او نهم نمبر کله چا په ګوته باندې ګوته او ګوتما وا او کولوا نو داغه خزول چې وبخدن نور شي نهم نمبر خله کې وبا چول او پوزه کې وبا چول په خلاص باندې او لسم نمبر پوزه صفا کول په غسلاس باندې یو لسم نمبر د وخت د داخلي دلو نه پیل چاراندام کول خو چې عذر درته نه غیر معذور د پار لا وخت داخل نه د پیل چاراندام کې دولسم نمبر د چاراندام نرستو شهادتین ویل اسم درته وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دیار لسم نمبر چې کله چاراندامو کی نو لک چنګوبه براوالی او هغه بچ دینو په ولاړو بوس کی او سور لسم نمبر دغه دعا بوي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا دعا وای رسول الله مبارک فرمای چې مسلمان چاراندامو کی او داغه نرستو دا وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله ورته د جنت اتواړه دروازې کلاوي او د توي استا خوخدا چې په کومه دروازه زی نو سړی خو په یو دروازه وردن نکي خدا د یو اعزاز دی او یو اکرام دی الله دې زموږ استاد د ټولو نصیب درود شریف وای اللهم صل علی